کمپونه خاموش دي، 57 اسلامي فوجونه خاموش دي. زار شم او قربان شم د حماس د یو څو مجاهدینو نه چې د دنیا یو مغروره یو متکبره یو فرعون صفت اسرائیلي سټیټ هغه یې چیلنج کړی دی. او زما محترم ورونو خوشخبری در کومه د الله رب العالمین نصرت ورسره اوس هم شامل حال دی. فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. اب بھی ابل ورځ د اسرائیلی انټیلیجنس ایجنسی د موساد یو سابق چیف انټرویو ورکړی دا او هوشربا انکشافات پاغي کې کړي دي. په خپل يهودي دی په خپل صهیوني دی او د اسرائیلو د انټیلیجنس ایجنسی د هغې سابق چیف دی او په خپل انټرویو کې ویلي دي چې دا کومې طریقې سره حماس زمونږ د اسرائیلو مقابله شروع کړې ده. معلومیږي داسې یو غیبي قوت د دوی سره ملګری دی. معلومیږي داسې چې رب موسی و هارون مونږ پریښي یو او د نبي علیه الصلاة والسلام د امت سره ملګرتیا شروع کړې ده. دا دغه د خولې الفاظ دي. غیبي ملائکه او فرشتې راځي او د دوی سره ملګري کیږي. وجه ورله ښودلې ده وایي زمونږ چې کوم ټینک دی میر کافا په نوم باندې 170 میلیون ډالر په هغې یو ټینک باندې کاسټ راځي او په هغې باندې خرچ راځي او د دنیا چې څومره ټینک شکن میزایل وو هغه ټول مونږ په ده باندې ازمیلي دي هغه ټول په ده باندې ناکامه شوي دي. په دنیا کې لا د دې ټینک د ویشتلو میزایل لا تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی. دوی په ساده RPG-7 په راکټ لانچر باندې دا ټینک ولي ټینک ریزه ریزه کیږي. زما وروڼو دا د RPG-7 دا د راکټ لانچر د وجې نه دا د راکټ د ګولې د وجې نه دا د الله اکبر د تکبیر هغه غږ دی چې فولاد ریزه ریزه کیږي د هغې مخې ته د کفر ماڼۍ ریزه ریزه کیږي د هغې مخې ته. زما محترم وروڼو هغه الله اکبر چا چې دلته په افغانستان کې 40 د ناټو ملکونو لا سره د ایټم بمونو نه شکست ورکړلو. انشاء الله العزیز د حماس د مجاهدینو د تکبیر دغه غږونه به اسرائیلو ته شکست ورکوي انشاء الله. لگاتے تھے وہ جب نعرہ اللہ اکبر لگاتے تھے وہ جب نعرہ تو خیبر کانپ اٹھتا تھا. د تکبیر په نارو سره به خیبر جھڑکېدلو. حکم دیتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. ہلا دیں گے زمین کو نعرے اللہ اکبر سے کہ جب تک خاک کے ذروں میں اتنی جان باقی ہے. یہ بزدل کیا سمجھتے ہیں جو اپنے گھر میں ڈرتے ہیں. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے.